خانه اوس خلک الکان هغه د ځان نه جینکای جوړي او جینکای هغه الکان جوړي دا روح المعانی کې دی دا لیکلي دي چې په تعییر د خلق الله کې دا ګیره کټ کول امراضي دا ګیره دا د سړی د پاره د سړی تعریف څومره غټ غټ کتابونه چي دي تاسو د سړی تعریف ګورئ نو په سړی په تعریف کې یو خبر هغه سوي د ګیریو میخه تاسو ګورئ کتابونه چې سړی چاته وي ان د سړی په ګیري اوس خانه د ځان نه جوړ کړی دي د سړو هغه علامت د ځان نه لري او ګیرا د بابا آدم علیه السلام نه والي در دې دمه پورې څومره د الله نیکان بندگان چې تیر شوي دي که د انبیاء سلسله وه صحابه دي اولیاء دي یو پکې داسې نشته چې دا ګیره نه ښه یو پکې داسې نشته او دا ګیره دا سنت مؤکد په مقام د واجب کې رکھا زمونږ استاد صاحب ډاکټر شیر علي شاه صاحب په دې معنی مقام اللحیه مستقل کتاب لیکلی او حضرت هغې کې لیکلی دي یو انګریز د هغه تحقیق لیکلی دی وایي کوم خلک چې ګیره کټ کوي که اووه نسلو پورې د دوی مسلسل ګیره کټ راځي هغې نه پس به بیا اولاد نه کېږي نامرده به دویم ګوره دا ګیره نه ګیره دا چې نی که نه نو د ماحول کې د فضا کې داسې جرثومي دي داسې جراثیم دي چې هغه د مخ ته دننه کېږي او چې دا ګیره وي هغه دا ګیره د هغې دپاره انټي ده نه پرېږدي چې ګیره نی نو هغه دننه دي نو هغې سره جبړې داسې شي دا کمزوري شي نو تاسو به کتلی دا او دا بوډا سره دا 50 شپېته او یا کاله چې دا ښکاري ګیره کټ کوي ډېر بد لګي نه یې ګیره کټ کوي او دې څه وخت پس ګوره د دې مخ نه بیا جرابه جوړوي ا دې وایي لس نو یې پړس دا وایي د دې وجه ده ښه انو الله تعالی دې دا خلک پوه کړي ښه خانه بس شیطان ولا ګوره ګیره کټ کول دا وخت هم غواړي بلیډ دغه جدا خرچ کیږي او خدای دې په نیکي مل که د پیغمبر په زړه باندې چاړي جدا راکاږي ګوره نبی علیه السلام دا بین الاقوامی قاعده ده سفیر نه دی سفیر الچي چې هر چا چي هله به قدر ورکړي نبی علیه السلام لا چې ده نو سفیران رالل چې سفیران رالل هغه یې ګیره کټ کړې وه نبی علیہ السلام ته سلام وکړه نبی علیہ السلام ته مخ واړو ای دې غاړې ته راړل بیا سلام وکړه بیا ته مخ واړو دې غاړې ته راړل بیا ته مخ واړو هغه یې وي جي موږ مېلمانه راغلي هغه رسول الله ته تاسو ګیره کټ کړې ده هغه یې وي چې موږ ته خپل باچا دا حکم کوي چې تاسو ګیره کټ کوئ نبی علیہ السلام ګیره مبارک ونیسله وایي ما ته خپل رب دا حکم کوي چې ګیره څه کوئ لویه کوئ او تاسو به روایت اورېدلی چې ګیره کټ کول دا د نبی علیه السلام په اړه باندې چاړې راښکلي د ایران یو باچا ایران یو شاعر و ډېر بهترین شاعر هغه نعتونه نظمونه به راتلل دلته په هندوستان کې یو کس کتل هغې ډېر عاشق و او هغه وی چې بای دا سړی دا خو د نبي علیه السلام ډېر کلک عاشق دی او د نعتونه به اورېدل او کتل به اخیری د فیصله وکړه یاره زه ملاقات لزم دی د دې ځای نه روان شو لړ چې لاړو ها د پته هر څه راغستې وه ایران کې د کلي ته د کور خواته لړ چې لړ د الله شان و سار وختي دی هغې کور خواته ورسېد د دروازه وټکوله چې وی ټکوله نو هغې ورته وی چې یاره خو پلانکي نایي سره تللی دی ها تپوس وکړو غالبا بیدل یې نوم و چې یاره بیدل شاعر کم ځای دی ان وی یاره وی هغه دوکان یې ورته وښو د نایي دوکان وی هغې چې لړ خانه هغه چې دی نو په مخ باندې صابون لګولی وله ګیره یې وله خوروله
د چې وکتل د هندوستاني د یو هوی او د ورته وایي عاشق رسول و ریشمی تراش. عجیبه خبره ده، ته د رسول الله عاشق ځان ته وایې او ږیره خرې. نه بعضې سړی خو د خبرو ډېر تیز دي، نه د خبرو ډېر تیز و. نه هغه ورته وي ریشمی تراشم ولې دلی مسلمان هم یې تراشم. ټیک ته ږیره کټ کوم خو د مسلمان زړه نه ماتم. دا چې ډېر ږیروالو نه مونږ ښه یو، وایي چا سره دوکې خو نه کوو که نه. نو هغه ورته وي یاره ظالمه دل رسول الله می تراش. ته وایې زه د چاړو نه خفه کوم، ته د رسول الله په زړه چاړې راکاږې، رسول الله خفه کې. اوه د چې دا واورېده که نه بس سړی نور خو د دننه نه جوړ سړی و. د ورته وایي بس هغه سړي ته یې ویل که دا صابون څه پاک وایي جزاک الله کے چشمے باز کردم. تعالی دې الله تعالی جزای خیر درکړي. تا زما سترګې څه کړې کلاو کړه توبه وباسله. علا کل حال رونو دا اوس خلکو کې شهادت راغلی دی او دا کشران هلکان په مخ باندې بلیډ راکاږي او ګیره کټ کوي. څه پایده څه پایده؟ او دکه خبره ده چې دې نسل او دې قوم دې نوجوان د نبی علیہ السلام په طریقو کې، د نبی علیہ السلام په سنتو کې، د نبی علیہ السلام شکل مبارک کې څه کمې ولیده چې دی غیرو پسې روان شو. دا تپوس به سبا الله نه کوي که رسول الله ته په قیامت کې دا ګیله وکړه چې تاسو آخر زما کې څه کمې تاسو لیدلو چې تاسو نورو پسې تلئ، بیا به څه جواب کوو؟